علیکم نی ویډیو سره تاسو غلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزه کې به وئ تازه خبر رامخې ته شو ډېر زیات د غم خبر دی دوستانو دغه تختل نه 2 ورځې مخکې د پښتو مشهور اداکار او مزاحیه اداکار اسماعیل شاهید باندې فایرینګ شو چې د هغه فایرینګ په مطالبه کې اسماعیل شاهید ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی شو اسماعیل شاهید قاتلان څوک دي اسماعیل شاهید بچي او ښځه په سلو سترګو باندې جاري څه وایي هغه ټولې خبرې سره زه په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان ورڅخه مخه وخی زمونږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مینوالو دا مونږ کمې زمانې ته پاتې شو ډېر زیات ظلمونه شروع دي دوستانو کو اداکاران دي کو سینګران دي په هغوی باندې قاتلان حملې کېږي په هغه قاتلانو حملو کې هغوی ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی کېږي دوستانو یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د پښتو ژبې ادبي اداکار او په پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهید باندې فایرینګ شوی دی چې د هغه فایرینګ په مطالبه کې اسماعیل شاهید ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی شوی دی اسماعیل شاهید قاتلان څوک دي اسماعیل شاهید چا قتل کو اخر په څه وجه یې قتل کو د داسې کوم هغه د ګناه کړې وه دوستانو اسماعیل شاهید نه سپینه ګناه کړې نه ټوله ګناه کړې خو په ده باندې قاتلانه حمله کېږي ډزې پرې کېږي په هغه قاتلانه حمله کې په هغه ډزو کې اسماعیل شاهید ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی کېږي زوی یې په سرو سترګو باندې جاري وایي چې زما لپاره ډېرې زیاتې منډې والې وې زما نوکري یې کتلې وه خو هغه پلار چې ما ته ډېر زیات ګران و په هغه باندې چا ظالمانو فایرینګ وکړو په هغه فایرینګ مطالبه کې هغه ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړو دوستانو ښځه یې ووایي چې ده سپینه ګناه کړې نه ټوله ګناه کړې خو په ده باندې فایرینګ شوی دی دوستانو داسې قسمه خبر په سوشل میډیا باندې چا خور کړی او چا ظالمانو خور کړی د خپل ځان مشهورتیا دپاره خو دا خبر دروغ دی ځینې خلک د خپل ځان مشهورتیا دپاره د خلکو قتلونه کوي د خلکو ژوندي چې کوم هغه مړه کوي دوستانو داسې نه ده پکار الله تعالی په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي چې موږ د نورو مسلمانانو باره کې د قتل سوچ نه کوو دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر یې نشان څخه مخه وخی زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام